الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن جاء بالسيئة او چاچ ځان سره راوړه اخرت ته ګناه فكبت وجوههم في النار پړ مخې به وغورځول شي دوزخ ته هل تجزون الا ما كنتم تعملون دته به جزا ملاویږي د هغه عمل چې د کړي انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة حضور اوایا دی ته ماته حکم کړی دی الله پاک چې عبادت وکم د هغه ذات چې هغه رب د دې ښار دی چې مدینه ده الذي حرمها هغه چې حرامه کړی شوې ده د هر قسم یرینا وله كل شيء او د دغه ذات دپاره هر یو څیز دی و امرت ان اکون من المسلمین حکم یې کړی دی ماته چې زه اول د تابعدارو نشم وان اتلو القرآن او چې زه ولولم په تاسو باندې قرآن فمن اهتدا چا چې سمه لار ونیسله فانما یهتدي لنفسه نو ځان له فایده وکړه ومن ضل او څوک چې بېلارې شو فقل پس حضور اوایا وتا انما انا من المنذرین زما کار خو صرف يرول وقل الحمد لله سيريكم آیاته اوایا وتا حضور ټول ثنا صفت هغه ذات لره دي چې ډېر زر به تاسو ته وښیي خپلې نښې فتعرفونها تاسو به وپېژنئ وما ربك بغافل عما تعملون نه دې رب ستاسو نه خبره د هغه عمل نه چې تاسو یې کوئ الله پاک موږ ته د دې نه مخکې د نیکۍ خبره وکړه چې چا ځان سره نیکي راوړه نو هغه ته به د هغه نیکۍ بدله میلاویږي او په نیکۍ کې موږ خبره وکړه چې نیکي راوړل څنګه او بدي اوس الله پاک وایي چا چې ځان سره بدي راوړه موږ پکې خبره کړې وه چې نیکي وړل هغه دي چې دې په دنیا کې یو عمل وکړي او د هغه عمل نه پس دی د هغه منافي داسې کار ونه کړي چې د هغه نیکي ضایع شي او موږ پکې مثال ورکړو د حرام او د حلالو چې ما تاسو ته ویلو چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وایي دوه کسان داسې دي چې د هغې اکاونټ کې څه جمع کېږي نه هغه راځي وځي سوځي دی یو هغه انسان دی چې هغه د هغه کاروبار حرام دی او دویم هغه انسان دی چې حسد کوي حسدګر دی هغه وایي ما سره دې هم هېڅ نه خو زما د عزیز زما د تربور زما د ګاونډي او زما د ورور سره دې هم څه نه زما نه دې هم الله پاک والي خو د ده نه دې هم والي نو د دغه سړي په اکاونټ کې څه جمع کېږي نه بل زمونږ د پښتنو یو عجیبه غونته عادت دی چې مونږ یو کار کوو نو بې سوچې کوو نو که دنیا کار ته بې سوچ وکړې نو خو دنیا کې به نقصان وکړې نو ختم بشي خو چې د دین کار ته بې سوچ وکړې نو د هغې هغه ثمره په آخرت مرتب کېږي لکه ابل رزمانه هلته کې بانډه کې یو کس تپوس وکړه چې استاد جي زما مور او زما پلار چې کله موږ ته غوسه شي نو هغه موږ ته د مذهب کنځل کوي که نه زمونږ د پښتانه وي ستا مذهب داسې کوم ستا مذهب داسې کوم او ستا مذهب پلانکې ډینګوي نو دا مذهب قرآن دی او څوک چې د قرآن توهین کوي کافر شو نو زمونږ خلک وایي نکاح مات شو یعنی موږ سره د کفر غم نشته موږ سره د نکاح غم دی نو استاد وایي چې دی کافر شو نو وایي نکاح مات شو چې کافر شو نو خو خود به خود یې نکاح مات شو ځکه چې دا مذهب چې دی دا مذهب قرآن دی او ته چې وایې ستا مذهب داسې کوم او ستا مذهب داسې کوم مقصد دا دی ته د قرآن توهین کې او ته قرآن ته کنځل کې چې قرآن ته کنځل کې کافر شو نو چې کافر شو نه نکاح پکې کم ځای کې پاتې شي نو په دې وجه الله پاک وایي یو کس داسې دی چې هغه نیکي وکړه خو نیکي یې ځان سره راونهړه چې راویې نهړه هغه ته بدله نه میلاویږي اوس یو کس دی هغه ځان سره بدي راوړه ګناه یې وکړو نو د ګناه توبه یې په دنیا کې وباسله نو خو ګناه یې معاف کړه مثلا څنګه یې معاف کړه د دې ابواللیث سمرقندي رحمه الله یو کتاب دی په هغې کې یو ښکلی غونته پاینټ راغستی دی وړوکې غونته موسی علیهم الصلاة والسلام یو ورځ خپله عبادت خانه کې ناست و عبادت خانې ور وټکېدو هغه خپل دربان ولیږو بار یو زنانه وه هغې د راتلو اجازت وغوښتو موسی علیه السلام ورته ویې را دي شي ځکه چې پیغمبر خو
روحاني پلاري زنانه راله کېناسته ورته وی موسی علیه السلام دې دربان ته دې ووایه چې دې بار شي نو زه به تا سره خبره وکړم. موسی علیه السلام هغه ته وی ځه. ورته وی موسی علیه السلام ګناه مې کړې ده، ډېره غټه ګناه مې کړې ده او توبه وباسمه، خو چې ته راله الله ته درخواست وکړې نو معاف به مې کړي، زما په خیال باندې د معاف کېدو نه ده. زما ذهن دا مني شوی درانه کار، خو اوس پې ستومان یم. موسی علیه السلام ورته وی تر څو چې تا ما ته ال نه دی ویلی ګناه، تر هغې پورې زه هېڅ چرم ستا دپاره دعا نه کوم. ورته موسی علیه السلام ما له ستا نه حیا راځي نه. ورته الله نه دله حیا نه درتله چې دومره غټه ګناه دې کوله چې ما ته یې نه شي ویلی، د الله په مخ کې دې کوله نو ولې زه تا د الله ذات د هغه نه حیا نه درتله، ما نه حیا درځي، سوال نه پیدا کېږي، ما ته به ال وی. هغې ورته موسی علیه السلام زه ستا د بني اسرائیلو د خاندان نه یم، ډېر زیات عزتدار خاندان مو دی. عزت په دوه قسمه، یو عزت د علمي او یو عزت د دولتي. نو د علم هغه د موسی علیه السلام سره و او هغې ورته وایي چې موږ مالدار یو. خلک هم ډېر زیات عزت کې ډېر خیال مو ساتي، نوکران چاکران راته ګرځي. 18 کالو پورې زه بالکل د الله پاک د احکاماتو موافق مې خپله زندګي تېره کړې ده، خو دغه وخت کې چې کله زما دا نفس او دا شیطان دواړه لږ پهلوانان شو، زما ګناه طرف ته مخ شو. او آخر دا چې ما یو کس سره ناجایزه تعلق جوړ کو او په تیاره کې راته او په تیاره کې بته. په لومبۍ شپه، په دویمه شپه، په درېیمه شپه ما دا ګناه وکړه، خو چې زه به کله بار ووتم زما په عزت کې به څه کمې نه راغلی. ما به وي خلکو ته پته نشته، ما له خوند راکړو. تر دې چې زما یو داسې ګواه پیدا شو چې د هغې نه پس زما عزت په دو لګېدو، زما په خېټه باندې ماشوم شو. ما وی چې اوس ده سره څه چلو کوم. شیطان راله په ذهن کې وسوسه واچوله چې یاره بس د کلي نه بهر وځه، ځنګل ته ورشه، ستا نه خلک څه خبرېږي. بس هلته لړم چې کله ماشوم پیدا شو، ماشوم زما ډېر خوښ و، ډېر ښه ماشوم و، ما وله پی مې ورکړو. چې راوا مې غوسته نو شیطان راته ذهن کې وسوسه واچوله چې ته اوس واپس ورشې څه به کې، خاندان خو لا پرېږدوه، کور لا پرېږدوه، ته خو به غونډ د مسلمانانو دپاره یو عجیبه نښه شي، وبه شرمېږي. بس مړ که دی، بس هله وې خو مری زور کو، مړم مې کو، خښ مې کو. موسی علیه السلام ورته وایي پسه وځه. هغې ورته موسی علیه السلام ستومان یم پې چې هغه ذات چې هغه ما ته کته ما دا چلو کو، واپس رالم زما عزت کې څه کمې نه راغلی. ماشوم خو ما هلته ښخ کو، بس رالم خلکو زما هم اکه شانتي عزت کو. موسی علیه السلام ورته وایي سیوا خبرې مه کوه، وځه. ورته وایي موسی علیه السلام ذهن ته مې دا خبر راله چې یو ذات داسې موجود دی چې هغه زما دومره پرده ساتي او زه د خلکو نه حیا کوم نو د هغه نه ولې حیا نه کوم، بس زړه کې مې راغلي توبه وباسم. موسی علیه السلام ورته وایي ستا د ګناه توبه نشته، دا تا چې کوم ګناه وکړه له اول نه دې ګناه وکړه، بیا دې چې کوم دی نو یو داسې یو نومولود قتل کو چې هغه باندې معصوم، بس هغه زنانه په جړه شو ووته. چې روانه شو جبریل علیه السلام وحی راوړه. ورته موسی علیه السلام دا خو ډېر معمولي ګناه دی، د دې نه به ورته لوی ګناه وښیم، له اول نه دې له د توبې دپاره سوال وکړه، د دې نه لوی ګناه به ورته وښیم. جبریل علیه السلام وی الله وایي چې د دې نه لوی ګناه به ورته وښیم، دا راوغواړه، دا خو بس د دې ګناه وه، د دې بچی و، او بس دا اوس تومانه ده، بس دعا وله ته وغواړه معاف کوم یې. موسی علیه السلام ورته اواز وکړو ویې راشه، واپس یې راوسته، بس دعا یې ورته وکړه. خو الله پاک وایي جبریل علیه السلام مې راولېږه چې د دې نه لویه ګناه ده، دا خو لا دې وړه ګناه کړې ده. ورته موسی علیه السلام له دې نه به لویه ګناه سي. وی هغه بنده چې هغه بغیر د عذر نه، بغیر د مجبورۍ نه یو فرض مونځ کې پرېږدي، د هغې ګناه الله پاک ته د دې ګناه نه لویه ده، هغه الله نه معاف کوي. چې هغه ته هیڅ قسم مجبوري نشته، هیڅ قسم بهانه نشته او د فرض مونځ پرېښودو،
هغه د دې ګناه نه چې دې ناجایزه تعلق باندې ناجایزه بچی پیدا کو او هغه خخ کو هغه الله معاف کوي خو دک کموس چې د کس ته قضا کو دا دی الله پاک نه معاف کوي الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو انسان چې هغه ډېرې نیکۍ کوي دا نیکي راوړلو کې راته خبره کوم زه هم چې ستاسو ذهن ته دا خبر راشي نیکي وړل سي چې هغه ډېرې زیاتې نیکۍ کوي خو هغه سره مونځ نه کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته وی بخیل الله نه بخي نو یو صحابي پاسې د حضور کدا بخیل منځونه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی کوي دي کنه دی بخل کوي دی شمتوب کوي دی د الله حق نه ادا کوي چې هغه د الله د بندګانو حق دی کوي دی کنه بل صحابي پاسې د حضور کدا حجونه کړي نو یې کړي دي کنه بل صحابي پاسې د حضور کدی امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته ارس دی کوي خو چې دې سخی نه دی صدقه نه کوي دی عشر نه ورکوي زکات نه ورکوي منښت نه کوي د دې اسم قابل قبول نه دی نو د خو دلته نیکۍ وکړه خو ځان سره یې ونړئ الله وایي څه وکړو هغه ګناه نه توبه ونه باسله او ګناه یې راوړو ومن جاء بالسیئة چا چې ځان سره ګناه راوړه آخرت ته فکبت وجوههم فی النار منګه به پړ مخې وغورځو په اور کې هل تجزونه دته به بدله ملاویږي الا ما کنتم تعملون د عمل دا د عمل قابل ده انما امرت حضور ته وته وایه چې ما ته الله حکم کړی دی ان اعبد چې زه عبادت وکړم خو رب د رب هذه البلدة د دې ښار چې دا بیت الله پکې موجود دی او دا چې ما ورته هجرت کړی دی مکه او مدینه پکې دواړه رال الذي حرمها وله كل شيء چې الله پاک دا حرام کړی د هر قسمه خوف او یرینا او د دې د اوسیدونکو د پاره هر یو نعمت موجود دی د ابراهیم علیه السلام دعا د دې لپاره قبول شوې ده و امرت ما ته حکم کړی دی ان اكون من المسلمین چې زه ړومبنې د تابعدارو د شم ځکه چې دا دین زه خورم دین زما په ذریعه باندې خورېږي دین زما په ذریعه باندې خورېږي ابوبکر صدیق روانو پیغمبر علیه السلام وسره په مکه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مخکې روانو ابوبکر صدیق ورپسې روانو یو کس ته نه تپوس کو ودا څوک دی ابوبکر صدیق وایي که نوم ورته علم هسې نه تکلیف ورته ورسي ابوبکر صدیق ورته وایي دې ما ته لار ښیي نو حقیقت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو هغه ته لار خوله د جنت لارې ورته سموله ابوبکر صدیق ورته وایي دې ما ته لار ښیي الله پاک وایي و امرت ان اكون من المسلمین ما ته یې ویلي چې ته اول د غاړه کې ښودونکو نه جوړ شه ته په خپله باندې غاړه کېږده نور خلک به ستا په نقش قدم باندې ورځي وان اتلو القرآن زه په تاسو باندې قرآن مجید لولم فمن اهتدى چا چې سمه لاره ومونته فانما یهتدي لنفسه نه هغه ځان له پیدا وکړه ومن دوله او څوک چې بېلارې شو نو فقل حضور ورته ووایه انما انا من المنذرین زما کار صرف یرول دي ذموار نه یم دا تبلیغي حضرات یو پیره چې کم دی نو دی وا کینټ ته تللي نو وا کینټ هغه چوکي کینټ دی فوجي علاقه ده فوجي جومات ته ورغلي او هلته کې خو د بریلیانو ډېر زیات کمانډ دی نو دې په ځای له اعمال راواغستو نو خو چې کله یې ترې شروع وکړه نو بیا یو کس پاسې دی چې دې نه به خبرې نه کړي نو د فوجانو قانون خو دا دی هلته کې خو دویمه خبره نه کېږي هلته کې خو امام نه میجر صاحب ارسه ارسي امام صاحب دی ولاړي که نه د امام صاحب خو صرف د هغې هغه صرف نښه قدري امام صاحب ورته وایي چې یاره داسې چل وکړه د کتاب مال راکړه زه به میجر صاحب له ورکړم نو که میجر صاحب موږ ته اجازت راکړو نو بس ټیک ده بیا د نیکۍ لار ده بس وایې او که میجر صاحب اجازت وکړو نو ګورې بیا دا د نیکۍ په لار کې نه راځي نه میجر صاحب کتاب واغسته کور ته ځان سره وړ خو میجر صاحب په سکیم باندې ووته لړ او د هغې هلته کې چې کم دی نو په هغه وا کینټ کې سې روزه وه یې په دغه جومات کې چې کم دی نو د دغې نه سیوا ورځې وي هغه یو څو ورځې پس واپس راغی نو واپس راغی کور ته کله دا بله ورځ مې چې کم دی نو دا واقعه کته یو سکالر وي دا خبره یې کوله وی میجر صاحب چې کور ته راغی نو وی ښځې م لوپټه په سر کړې ده او قرآن مجید ته ناسته ده لور م لوپټه په سر کړې ده او هلته کې کتاب ګوري او زوی یې راغی تسبیح ورسره په لاسو کې دي تسبیح اړي
میجر صاحب چې انقلاب ته وکتو نو وي د کور وال نه یې تپوس وکړو چې ته راشه دا څه چل شوی دی ما خو چې د تاسو سره په لاسو کې بغیر د موبایل نه د لیپټاپ نه بل څه نه دي لیدلي دا نن دا تسبیح دا ټوپۍ دا لوپټۍ دا قرآن دا نو هغې ورته په اشاره باندې ووایي چې دا مخامخ کتاب چې پروت دی ته دا لږ راواله دا بچي دي هم دا ګوري زه هم دا ګورم وایي چې راویې هغه څه فضایل اعمالو وی هغه ورته وایي چې دا دومره قیمتي کتاب دی یعنې د یو څو ورځو په کتو باندې تاسو هغه خپل فضولیات پرېښودو وایي مزیر صاحب جومات ته راغی وي هغې ته یې وایي چې د دې دپاره به ټایم نی دا به هر یو هغه مونځ چې خلک ورپسې سنت کوي بس اکه مونځ کې دا د فرضو نه پس چې کوم دی سلام جار باسي د دې نه دې ته خبرې کوي ولې الله پاک په هدایت کې داسې یو اټریکشن ایښی دی داسې یو طریقې به کې ایښی دا موږ ته استاد جي په خبره ملا وي باتوني مشیني که نه نو خبره ما ته ذهن ته راشي زما ذهن کمزور بیا رانه هېرېږي استاد جي راته یو ورځ موږ درس کې ناستو خبره یې کوله وی یو ماشوم یو ورځ کور ته لیټ راغی نو یا مور ورته وی چې څه دې کوله ولې لیټ شوې نو هغې ورته وی چې یاره هغه ورته وی چې جومات ته تبلیغیان راغلي وو نو هغې راله نصرت کړی نو روټۍ ته ورسره ایسارو هغې ورته وی چې خوار شي په پلار باندې د یو پیالې چې اسکولې وه 4 میاشتې ولګولې چې ته به کال نه ځې که نه 2 کالو به ځې نو دا لکه داسې یو قسم خلک دی چې الله پاک وایي لارې ته رابللم کوي ځکه دا د پیغمبر هغه لار ده د پیغمبر هغه خواص بیا الله پاک ورو منتقل کي هغه لږه خو خپل کوي او پیغمبر ته الله وایي ته لا اول نه دا په خپل ځان کې راوله فانما یهتدي لنفسي نو پس هغه هدایت چې څوک په سمه لار روان شو نو د ځان دپاره پیدا وکړه ومن دوله او څوک چې بېلارې شو فقد حضور په قل ورته ووایه انما انا من المنذرین زما کار صرف او صرف یارونه ده زه ذموار نه یم زه ستاسو دپاره د دې شفارس نشم کولی چې خدای پاک د باندې خامخا دې جومات ته راولي او خامخا چې کوم دی نو په ده باندې نیک عمل وکړي نه زما کار صرف او صرف تلقین کول دي وقل الحمد لله سیوریکم آیاته فتعرفونها حضور دې ته ووایه ثنا صفت هغه ذات لره دی ډېر زر دی چې تاسو د خپلې نښې وښي تاسو بیا وپېژنئ چې کوم د الله والا خلق دی الله والا خلق الله کم ځای ته رسوي الله والا خلقو باندې الله کم احسان کوي زر دا مکې والا تاسو بې ووینئ وما ربک بغافل عما تعملون ستاسو رب نه خبره نه لري د عمل نه چې تاسو کوئ خو صرف د خپل رحمانیت د جذبې په وجه باندې تاسو له مهلت درکړی دی چې تاسو لږ سوچ وکړئ او د خپل ناکار عمل نه توبه وباسئ بسم الله الرحمن الرحیم ومن جاء بالسیئة چا چې روړ له ځان سره آخرت ته بدي فکبت وجوههم فی النار پړ مخې به وغورځولی شي ورته هل تجزون دته به بدله ملاویږي الا ما کنتم تعملون د عمل انما امرت حضور ورته ووایه ما ته الله امر کړی دی حکم یې کړی دی ان اعبده چې زه عبادت ګزار شم رب د هغه رب هذه البلدتې چې د دې ښاریې رب دی الذي حرمها هغه چې محترم یې ګرځولې ده دا ښاریه وله کل شیء دا هغه دپاره هر یو څیز په اختیار کې دی و امرت ان اکون من المسلمین او ما ته حکم کړی دی چې زه اول د غاړه کې ښودونکو نشم وان اطلع القرآن او دا چې په تاسو قرآن ولولم یعنې احکامات در باندې ولولم ومن اهتدا چا چې سمه لار واغسته فانما یهتدي لنفسه ځان له فایده وکړه ومن ضل څوک چې بېلارې شو فقل حضور ورته ووایه انما انا من المنذرین زما کار صرف یرونه ده وقل الحمد لله حضور ورته ووایه ټول ثنا صفت هغه ذات لره دي سیوریکم آیاته زر دی چې تاسو ته به خپل قدرت وښیي فتعرفونها او تاسو به یې وپېژنئ وما ربک نه د رب ستاسو بغافل نا خبره عما تعملون ستاسو د اعمالو نه